لغوي معنا ورته هم کړي او اصطلاحي معنا ورته هم کړي وا د دې وضاحت هم کړي او چې د نبی او د رسول ترمنځ کوم مناسبت دی دا مو ویلو چې رسولان سودي یو شوبه دلته پاتې او دغه شوبې جواب کو شوبه دا و معترض وی تا ویل چې رسول دی ته ویل کیږي چې هو انسان بعثه الله تعالی الى الخلق لتبلیغ الاحکام الشرعیه معه کتاب وی نبی دی ته وی چې دا یو انسان دی چې الله تعالی بدل رلېږلی وي مخلوق ته لپاره د تبلیغ د احکامو شرعیو او د سره به کتاب متجدد وي څه به ورسره وي نو معترض وی د دغه تعریف په اساس باندې چې موږ او تاسو وکتلې نو رسولان چې دنیا ته راغلي یا 314 او یا 314 دا تقسیم 314 یا 314 هغه رسولان دي او عدد د کتابونو چې موږ وکتلې نو هغه سل دي یا داسې وایي چې یو سلور دي سلواړه کتابونه دي چې تعبیر ته موږ او تاسو په صحیفو سره کوو او سلور لوی آسماني کتابونه دي خدا صحیفه هم کتاب دی ښه صحیفه تخطیط ته ویل کېږي نو صحیفه ورته په دې بنیاد باندې وایي چې وړوکی کتاب دی نو چې هر کله کتابونه یو سلور شول او رسولان څو دي هلکه نو یو سلور کتابونه ته په 314 رسولانو سره کم تقسیموي تا خو ویل چې رسول دی ته وایي چې معه کتاب متجدد چیرې متجدد کتابونه خو لږ دي او رسولان څه شی دي نو یو جواب کو جواب شارح خیالي کړی دی هغې دا وایي چې رسول سره کتاب شرط دی خو تجدد ورلره نه دی شرط دا جواب خیالي کړی نو گویا کې تعبیر به داسې شي چې رسول چا ته ویلی کېږي هو انسان بعثه الله تعالی الى الخلق لتبلیغ الاحکام الشرعیه معه کتاب فقط رسول دې ته ویلی کېږي چې هغه سره به څه شی وي کتاب به ورسره وي څه به ورسره وي کتاب خو شرط د تجدد پکې ولیکن دا اعتراض په هغه چا کې چې څوک کتاب سره شرط د چا وي د تجدد وي څه شی وایي دا یو جواب شو دویم جواب چا دا کړی دی ویل که زه وایم نو ښه نو بیا نبي به چا ته ویلی کېږي نبي به چا ته ویلی کېږي وایي نبي دې ته ویلی کېږي چې دی خدای تعالی دنیا ته رالیږلی وي دنیا ته رالیږلی عامه ده چې د ده سره بیا کتاب وي او که نه څه شی ورسره وي رسول څوک و چې کتاب ورسره وي خو قید د تجدد نه معتبري چې کتاب دې نه وی دي او نبي بیا څوک چې کتاب ورسره وي رسول نبی دې ته وي عامه ده چې کتاب ورسره وي او که او رسول دې ته وي چې کتاب ورسره نو ته وایي چې بیا نبي دې ته ویلی کېږي عامه ده چې کتاب ورسره وي او که نه وي نو که وو خو ټیک ده نو که نو فیصلې به په څه کوي پیغمبر خو خدای تعالی دنیا ته دې دپاره رالیږلی چې هغه به د خلکو په منځ کې فیصلې کوي نو تېر درس کې موږ وویل چې هغه به فیصلې په چا کې هله د خپل اجتهاد مطابق یا په الهام سره یا په فراست سره یا په چا سره په خوب سره وغیره د دې مطابق به لګي د خلکو په منځ کې فیصلې کوي ځینو خلکو بیا دا ویلي دي چې دوی ورسره نبي عام شو چا دا ویلي دي چې نه زه وایم چې رسول دې ته ویلی کېږي چې معه کتاب متجدد او نبي دې ته ویلی کېږي عامه ده چې نوی کتاب ورسره وي که نه وي ورته د مخکني تقدیر مطابق عامه ده چې کتاب ورسره وي که نه وي او دې کې څه وایو عامه ده چې نوی کتاب ورسره وي که نه وي نو دې ته څه ویلی کېږي رسول نو دې ته خو اعتراض را متوجه شي چې هلکه ته وایي رسول دې ته وایي چې نوی کتاب ورسره نو کتابونه خو لږ دي او رسولان څه شی دي تاسو به جواب وکړئ چې دا تجدد عام دی طالبه څه شی دی تجدد عام دی په دې معنا باندې چې د رسول ته یا د اسمان نه مستقل نوی کتاب راغلی مستقل نوی کتاب ورته راغلی او یا طالبه کتاب د زوړ پیغمبر وي خو په ده باندې دوباره نوی نازل شوی وي ټکي تم فهم دی یا دا چې دې څه شی وي په ده باندې مستقله او یا کتاب د چا دی د مخکنی پیغمبر دی په ده باندې دوباره څه شی وي نوی نازل شوی وي نو دا تجدد په اعتبار د چا په دغه اعتبار باندې دی چې کتاب عامه ده که نوی ورته راغلی مستقل او که نه کتاب د مخکنی پیغمبر دی او دته چې دی دوباره را نازل شوی دی په دې ځای باندې انشاءالله تاسو مازغه خلاص شول طالبه ځینو خلکو دا ویلي چې د رسول او د نبي ترمنځ بیا څه شی دی مباینت دی به هر تقدیر هغې پسې نه ګرځو راځئ والصلاة علی نبیه دی وی صلات دی په نبي د الله تعالی باندې څوک دی نبي
دا محمد تاسو نور کتابونو کې لیاقت بیان دی یا بدل دی؟ نو هغه نبی محمد صلی الله علیه وسلم دی المؤید چې تایید کړی شوی دی د بساطع حججه وواضح بیناته. طالب دی المؤیدو ته چې دی باعث علی الصلاة وایي. څه ورته وایي؟ ګوره حمدم باعث لري ښه او صلات هم څه شی لري؟ باعث علی الحمد څه شی و؟ یا انعام د منعم په تا باندې. ته د خدای تعالی حمد ولې وایي؟ تا سره ښېګڼه کړې ده، د هغې ښېګڼې په بدله کې لګیا د خدای تعالی صفت کې، نو دا باعث علی الحمد. کله به داسې شي چې تا سره به ظاهر کې یو ښېګڼه نه وي او ته به راولګېږې د خدای تعالی حمد به وایې، نو په دغې صورت کې بیا باعث علی الحمد وجود د صفاتو کمالیه و دی په ذات محمود کې. د دغې ذات ستاینه زه ځکه کوم چې د ده په ذات کې څه شی موجود دي؟ صفات کمالیه موجود دي، نو دا دویم باعث علی الحمد وي. او یو طالب باعث علی الصلاة وي، څوک وایي چې ته په نبي علیه السلام درود ولې وایې؟ باعث د درود څه شی دی؟ وایي دغه باعث دی ځکه نبي علیه السلام هغه هستي ده المؤیدو چې د ده تایید کړی شوی دی بساطع حججه وواضح بیناته. پوه شوئ په دې ځي باندې؟ او د چا چې تایید په ساطع الحجج شوی وي، د چا تایید په واضح البینات شوی وي، نو هغه لایق د دې وي چې په هغه باندې درود وویلی شي. نو موږ ځکه رالګېږو په نبي علیه السلام باندې درود وایو. دا مؤید چې دی طالبه دا صیغه د اسم مفعول ده او ماخوذ ده د عید نه، او عید په معنا د ید سره دی او ید خو جارحي مخصوصي ته وایي. دلته تینا معنا حقیقي نه ده مراد، بلکې معنا مجازي تینا مراد ده چې هغه تقویت دی، قوت دی. قوت یا تقویت دا معنا مجازي دی ید ده. نو که څوک وایي چې د معنا حقیقي د ید جارحه مخصوصه شوه او معنا مجازي څه شی دی؟ قوت دی. د معنا حقیقي او د معنا مجازي په درمیان کې خو سره څه پکار وي؟ علاقه پکار وي. کنه علاقه شته که شته که نشته وایي؟ او علاقه شته دی چې هغه سببیت دی طالبه. څه شی دی؟ ولې؟ وایي ځکه ید چې دی دا سبب د اظهار د قوت دی. ید څه شی دی طالبه؟ سبب د اظهار د قوت دی. افعال قویه چې دی دا د چا نه صادرېږي؟ د لاس نه صادرېږي. معنا مو داسې وکړه چې نبي علیه السلام هغه څوک دی چې دغه تایید کړی شوی دی په چا سره؟ په ساطع الحجج سره او په واضح البینات سره. دلته دوه خبرې موږ تاسې کوو په دې ضمیر کې چې دا اضافت دلته کوم اضافت دی او په کومې معنا باندې دی؟ بساطع حججه کې او په واضح بیناته کې. خو د هغې تر څنګ تاسو ته اول پکار ده چې دلته تاسو بینات وپېژنئ او حجج وپېژنئ، بیا مو معلومات خلاصېږي. طالب حجت دی، معجزه ده، بینه ده. دا یو څو کلمات دي زما ستا مخې ته راځي کتابونو کې. کله حجت وي، کله بینه وي، او کله څه شي طالبه؟ معجزه وي. دا مختلف کلمات دي. د دې په منځ کې سره فرق څه شی دی؟ دا ځان سره یاد کړئ. وایي د دې په منځ کې اتحاد ذاتي دی طالبه او تغایر اعتباري. اتحاد ذات ولې دی؟ وایي ځکه د دې درې واړو مصداق الحمل یو دی. مصداق الحمل څه معنی؟ د دوی چې په چا حملېږي هغه یو شی دی، او د چا چې مصداق الحمل یو وي نو د هغې په منځ کې اتحاد ذاتي وي. او تغایر اعتباري دی پکې. ولې؟ یو اعتباري فرق دی یو بل سره لري. اتحاد ذاتي د دوی په منځ کې څه شی دی؟ هلکه بینه، معجزه او دغه رنګې حجت چا ته ویلی کېږي؟ نو اوه چې المعجزه هي امر خارق للعاده. دا معجزه دا یو امر خارق للعادت دی چې دا ښکاره کېږي په لاس د چا باندې؟ په لاس د چا باندې؟ په لاس د مدعي د نبوت باندې. د څه شي دپاره ښکاره کېږي؟ لتاییده فی هذا الدعوه، فی هذه الدعوه، د وجه د تایید د دغې نبي نه په دغه دعوه کې چې دا کومه دعوه ده کړې ده. څه معنا؟ کله چې یو قوم دنیا ته راغلی طالبه او هغې یوه دعوه کړې ده د نبوت او د پیغمبرۍ چې ویلي زه پیغمبر یم، نو قوم دلته تحده او انکار کړی او د پیغمبر نه مطالبه د دلیل او د حجت کړي چې ته زه پیغمبر یم. نو تا سره څه دلیل؟ دلیل وښیه.
نو په وخت تحدا د قوم کې چې انکار کړي دلیل طلب کړي دی الله تعالی په دغه دوران کې په لاس د پیغمبر باندې یو معجزه ښکاره کی او امر خارق للعادت ښکاره کی داسې یو کار ښکاره کی چې هغه د عادت خلاف وي او په دغه کار سره د نبوت تایید او تقویت وشي دغه شی ته څه ویل کېږي طالبه معجزه ویل کېږي پوه شوئ په دې باندې نو چې کله ویل چې هي امر خارق للعادت خارق معنا راش کول دا داسې یو عمل دی چې عادت کوي څه شی کوي عادت کوي نو عادت کول څه معنا یعنی د عادت خلاف ده ظاهری عادت په یو څه بنا دی او دې کې څه شی ده طالبه بل څه ده لکه مثلا د اوبو عادت دی ډوبول او یو څوک د اوبو د پاسه روان دی مدعي د نبوت ته اوبې نه ډوبوي نو خدا دغه څه شی ده دا خارق العادت ده کنه د عادت خلاف کار ده یا لکه مثلا طالبه د انسان په وجود کې ثقل پروت دی یا یو بل شی راواخله دا مادي شیان نه دي په دې کې ثقل پروت دی نو ثقل پروت دی کوم شی چې ثقیل نو ثقیل چې طبیعت ته ښکته تلل یو معمولی شی راواخله دا خود دې نه خود دانه د طالبه یو معمولی شی راواخله دغه په طبیعت کې چې دې څه شی وي چې ثقل او ګندواله پکې نو هغه مخکته جبره مزه نه کوي کته څومره بار واچي او زه پورې بغستاد طاقت ته وجه نه لاړ شي په نور بل تسر راځوم کې لاندې مکه تر رواني ولی لکه دا مادي شی دی او د په طبیعت کې دې ثقل او دغه مادي شی به طالب په طبیعت کې ثقل دا بدخته نه بار رواني په هوا باندې به الوزي نو عادت خدا او چې ښکته راځي اوس د عادت خلاف کار دی روان دی بار الوزي نه دی ته ویل کېږي امر خارق للعادت څه ورته وایي ان شاء الله پوه شو په دې باندې دا د اور عادت تاسو زول چې تاسو وځي یو شی ور وړاندې کنو هغه سوځي یو سړی نه نوته اور ته او اور نه سوځي لاس پکې دنه کا اور نه سوځي نو دې ته ویل کېږي امر خارق للعادت دا بخکار کېږي په لاس ته مدعي د نبوت باندې د پاره د تایید د په دغه دعوه کې د قشی ته طالب څه ویل کېږي معجزه ویل کېږي او یو امر خارق للعادت دی چې دا ښکار کېږي په لاس د چا باندې د متبع د نبی سړی داسې و چې د نبی نو ولیکن د نبی تابعدارو په کمال طریقې سره او دا کار دغه په لاس باندې ښکاره کېده دې ته څه ویلی کېږي بیا طالبه کرامت ویلی کېږي په چا کې چې د شریعت کامله اتباع وا او دغه په لاس یو امر خارق للعادت ښکاره شه نو دې ته بیا څه ویلی کېږي کرامت ویلی کېږي دې ته بیا معجزه نه وایي او که امر خارقه په لاس ته مدعي د نبوت کاره شه د پاره د تایید ده په دې دعوه کې هغې ته بیا څه ویلی کېږي معجزه ویلی کېږي نو دا کار وي عادت چې خارقه للعادت دی که د عادت خلاف دی که نو بس د هغې خلکو خولې په دې باندې بندېږي که نه چا ته ویله که فلانی سړی ولي دی خدای تعالی ډېر کمال ورکړی دی نه ولې کوم کار یې نو څه مې وایه نو دا هغه چا خوله هم بندېږي بې که نه که ته یو چا ته د ولي کرامت بیانوي هلکه بس ټیک ده خبره به رښتیا وي یا به نه وي خو لیکن ما عقل یې نه مني ما عقل یې نه مني نو بس طالبه چې دا ستا عقل یې نه مني کرامت هم بلې شي ته وایي ځکه د کرامت تعریف کې موږ تاسې دا وایو چې دا امر خارقه للعادت دی د عادت خلاف دی او چې کله ستا عقل ومنو نو بیا خو هغې ته کرامت نه وایي نو هغه بیا خارق العادت نه دی هغه موافق د عادت سره دی موافق د چا سره دی طالبه نو چې دا ستا عقل یې نه مني دا دلیل دی چې دا څه شی دی طالبه الله دې رحم وکړي ها بس دا خو پیسې داسې دي چې معنویات دي طالبه که نه هر وخت کې د معنویات د عام مجاهرینو خلکو ذهنونه د هغې معنوي اشیاو ادراک نشي کولی نو چې نشي کولی نو په ځای د دې چې تسلیمي وکړي نو تسلیمي په ځای باندې دوی انکار ته پښې راوړوي مظهر انکار شروع کړي بدي ردې شروع کړي سپورې ستغې شروع کړي وغیره نسبتونه شروع کړي نو بس چې کوم شی ستا عقل نه منو بس نه منه ټیک ته تسلیمي پکار ده که عقل دې مني ښه ترخه او که عقل دې نه مني نو څه پکار ده تسلیمي پکار ده چې بس تسلیم شوی زما عقل یې نه مني تاسې کار مه کوه چې ته اعتراضات شروع کړې اوس دغه امر خارقه للعادت چې راواخلو چې دا په لاس د مدعي د نبوت باندې ښکاره کېږي دې ته طالب معجزه م وایي دې ته بینه م وایي او دې ته حجت م وایي ټول سره یو
مصداق الحمل د دې درې واړو یو دی ځکه ورته څه ویل کېږي موږ چې په منځ کې اتحاد ذاتي دی او تغیر اعتباري څنګه دی دغه امر خارقه للعادت ته طالب او حجت وای په دې اعتبار چې حجت ماخوذ دی د حج یحجون په معنا د غلبې سره حدیث کې راځي مسلم حدیث دی کنه چې فحج آدم موسی آدم علی السلام په حجت کې په موسی علی السلام قوي شو نو دلته ګوره دا په معنا د غلبې سره راځي او طالب معجزې ته معجزه ځکه ویل کېږي چې د دې صاحب غالب کېږي په چا باندې په منکرینو باندې دغه امر خارق للعادت ته بینا ویل کېږي او بینا ورته ولي وای دغه بینا د بیان نه دی او بیان په معنا د ظهور او د ښکاروالي سره راځي او دې ته بینا ځکه وای چې په دې سره هم نبوت او پیغمبري او دغه شخص چې د ښکارې کېږي او ظاهر کېږي او دغه امر خارق للعادت ته طالب څه ویل کېږي معجزه وی ولی معجزه د اسم فاعل سره څه کنه طالب اسم قسم کې نه جاري سمان دا په قرآن چې زړه په قرآن راوړل کړي مې چې په خبرې نه راته بل چاره کړی دا خپل دي او دا کته په څو ګرځي ګولا کړه په بل ځای کې پیدا کی سپک خبرې نه دي اهمه نقطې دي ګولا کوم ځای کې نو دیتا معجزه ولی وی معجزه معنی دا عاجزه کون کې مصداق الحمل خود درې واړو سره یو شی و نو دی امر خارقه للعادت ته معجزه زکوي چې دا هم خپل خصم لره عاجزه کوي د اتیان نه په مثل د دی باندې چاله را طالبہ خپل خصم لره څه شي کوي یعنی د پیغمبر پلاس چې خدای تعالی دا معجزه ښکارا کی نو دا معجزه هغه خصم لره چې د پیغمبر منکر دی هغه لره عاجزه کوي د اتیان نه په مثل د دی یعنی هغه د دې په مثل باندې راتګ نشي کولای ځکه دې ته معجزه ویل کېږي لکه موږ تاسو یو قران کریم د الله د نبی اسلام معجزه ده نو معجزه ولې ده او چې کوم خصم د نبی اسلام هغه دې معجزه عاجزه کړو د اتیان نه په مثل د دې باندې چې ورته نو چې فاتو به صورت مثلی او چا په اتیان ونک وخصم د اتیان نه په مثل د دې عاجزو نو په دې اعتبار ورته څه ویل کېږي طالب معجزه ویل کېږي پوه شوئ معجزه بینا حجت دا ټول سره یو شی لکه د دې مصداق الحمل څه شی دی یو دی سره نو ځکه په منځ کې اتحاد ذاتي دی مصداق الحمل یو دی ځکه اتحاد ذاتي دی او په منځ کې تغایر